قبول کی او یقین وکړه چې زما د دې خبرو نه به هم تاسو معلومه کړي. ما د خپلو کشرانو وی یو کشر زما راغلی دی بغزاده صاحب، هغه له مې ته خبره وکړه، وی نن داسې موقع ده که ته کولی شې او که نه شې کولی وي ودرېږه، دلته چېرته به ناست دي. نو زما عزتمندو دا مونږ ټولو ته تلل دي، کل نفس ذائقة الموت، څوک پاتې کېدونکی نشته، هر یو نفس سکونکی د مرګ دی. نبی علیہ السلام چې وفات شو، چې خاتم النبیینو، نو عمر رضی الله تعالی عنہ باندې خفګان رالو، ټول صحابه باندې خفګان راله، او بیا ابوبکر صدیق تلو خپل دغه ته، بخاري مسلم کې دا واقعات راځي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه وخت کې زړه مضبوط کړ او خطبه ورکا، وی اے خلکو واورئ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، څوک چې د محمد علیه السلام بنده و هغه دې واوري چې محمد علیه السلام مړ شه. ومن کان یعبد الله، او څوک چې د الله عبادت کوي، د الله بنده دی، فإنه حی لا یموت، نو هغه الله چې دی ژوندی دی، هغه باندې مرګ نه راځي. نو چې چا باندې مرګ نه راځي هغه الله، چې په چا باندې مرګ راځي هغه اله نشي، هغه حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، مالک د نفع د نقصان نشي جوړېدی، خپله مجبور دی. خپله انبیاء علیهم السلام اوچت مخلوق دی، الله یې کمزوری کا. ډوډۍ به یې خوړه، بازارونو کې به ګرځېدل، دا ضرورتونه به سوالونه به هغه یې د چا نه کول، د الله نه به یې سوالونه کول. آدم علیه السلام چې شیطان په سبب باندې لغزش د هغه وشو، نو کومه دعا یې وکړه، څه یې وکړل، مصیبت پرې راغله، الله فریاد کوي، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین. اے ربنا مونږ ځان باندې ظلم کړی، مونږ ځان سره زیاتې کړی، که تا ونه بخلو په مونږ دې رحم ونه کړو نو الله مونږ به د تاوانیانو نه شو. الله یې سوال قبول کړ، آدم علیه السلام ته الله معافي ورکړه. نوح علیه السلام باندې مصیبت راغله، دا ټول واقعات قرآن حکیم کې دي. نوح علیہ السلام اللہ تا سوال کئی، رب انی مغلوب فانتصر، اے زما ربا زه کمزورې کړی شوی ما، دې خلکو مغلوب کړ، زما بدله دې مخلوق نه واخله. نو چا نه غوښتنه وکړه؟ د الله نه غوښتنه وکړه. دغسې هر نبی، یونس علیه السلام د مئی ګېډې ته لاړ، نو الله تعالی وایي فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یونس الله وی ما ته د مئی په ګېډه کې چغه وواله، الله وی ما هغه هم اورېده، د هغې نه م خبر او وی په تیارو کې چې الله بغیر د تا نه بل حاجت روا نشتا، بل د غمونو لرې کوونکی نشتا، بل مالک کارساز نشتا، بل اولاد ورکوونکی، اولاد اخیستونکی نشتا، صرف ته یا الله، انی کنت من الظالمین، ما په ځان باندې زیاتې کړی دی. نو الله وایي فاستجبنا له، د هغه سوال مې قبول کړ. لکه دیره کې ختمونه دغه وشو تقریرونه. قرآن یو عظیم شان کتاب دی، دی باندې به ځان پویو، که یو سړي په قرآن باندې ځان پوی نه کړ
او دې جهنم ته لاړ شي. قرآن حکیم کې راځي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خلق وی پیغمبر به مې شفاعت کوي، الټه پیغمبر به پې ګواهي کوي چې روا دی چې نن دوزخ ته روان دی نو دا قرآن یې پرېښودی. قرآن نه ځان نو خبر کړی، قرآن صرف قبرستان ته چې مړي سره کېده، ناوې سره په ډولۍ کې کېده، پالونه پکې وګوره، دا پکې وګوره او دومره ختمونه وکړه چې دومره او پلانکي ته وبخه. دا رسومات په مونږ او تاسو کې په دې کې زموږ ژوند تېر شي. دې نه توبه ایستل پکار دي. د الله کتاب څه دپاره راغلی؟ کتاب دا یو عظیم الشان کتاب دی. انزلناه الیک، ای نبی مونږ دا کتاب تا ته نازل کړی. څه دپاره؟ لتخرج، دې دپاره منازل کړی چې وباسې ته خلق د دې قرآن په ذریعه من الظلمات، د کفر او د شرک او د بېدینۍ د تیارونه الی النور رڼا ته. دا زما هغه رور دی چې ذکره به هم د قرآن درس کېده. دا زما هغه رور دی چې د قرآن باندې وینې د توی شوي دي. خلکو یې مخالفتونه د ناپوهۍ د وجې موږ هغه خلکو معاف کړي دي. خو ده څه ویلي دي چې ای خلکه دا خپل رسمونه رواجونه د پښتنو پرېږدئ، راځئ د خپل رب تابعداري وکړئ. نو انا لله، مونږ د الله یو. اوس دویمه خبره درته کوم و انا الیه راجعون، مونږ دې الله ته واپس. دې چېرته لاړو؟ دې چېرته بل چا ته پیښ شو؟ نه، دې الله ته پیښ شو. نو چې ښې کړي ښه به مومي، که بدې کړي بد به مومي. نو الله دې ورته هغه بد معاف کړي او الله دې ورته د هغه خو اجر ورکړي او دغسې مونږ له دې الله تعالی چې کوم دی نو دغه راکړي. نو الله وایي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. زیر ورکه هغه خلکو ته چې کله دی باندې مصیبت راشي نو دی ووایي انا لله و انا الیه راجعون. ترجمه دا شوه چې مونږ د الله یو، د بل چا نه یو او پیش کېږو به الله ته. به دقه عقیده لرل پکار وي. بیا به سړی سمي، د سړي زوی به غلطیانې به نه کوي او که وشي ته الله نه به معافي غواړي. نو الله وایي اولئک علیهم صلوات من ربهم، دا هغه خلک دی چې د خپل رب د طرف نه په دی باندې مهربانۍ دي. و اولئک هم المهتدون، الله وایي په سمه لار باندې هم دغه خلک دی. نو الله دې مونږ او تاسو ټول په سمه لار کړي او الله دې د مغفرت نصیب کړي. مړه مؤمنان دې الله تعالی چې کوم دی وبخي او ژوندو له دې الله توفیق ورکړي چې هغه د الله کتاب او دلته چې جومات هم شته دی نو د لرې محلې کسان که ومي پکار دي راځي چې خبره اوري او مونږ ستاسو بدخوا نه یو، ستاسو خیرخوا یو. الله دې مونږ او ته د حدیث کې راځي د الله نبي وایي خیر الناس من ينفع الناس، بهتر خلق هغه دی چې خلکو ته فایدې ورکوي، نقصان نه ورکوي. نو مونږ ستاسو فایدې لټو، نو تاسو به هم زمونږ فائدہ لٹھوئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.